بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پر بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید دربه ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې تر مخ دي الله پاک ته هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. سواد کرن افیرز کې بنن بیا د بجلی چې کم ناروا لوډ شیډینګ شروع ده باغې باندې خبرې اترې کوو. څنګه تاسو ته معلومه چې بجلی زما مرزي زما دا ناره یو وخت کې بالکل یقیني شو او زموږ سابقه وفاقي وزیر منصف صاحب هغه د څه وخته پورې دا ناره بالکل یقیني کړو او خلکو ډېر زیات توقعات چې بس بجلی باندې او دا حالات به بهتر وي. خو اوس کوم وګورو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت او بجلی زما او اختیار د بل ډېر زیات ناروا لوډ شیډینګ شروع ده د انتظامیه طرفه چې کوم ویل کېږي چې د بجلی په مټ کې ترقیاتي کار کېږي خو هغه حال کېږي چې هغه لپاره بالکل شیډول جاری شوی دی او د 9 د 2 بجو پورې مختلف وختونو کې دغه بجلی بند وي. خو د هغې نه بعد هم کم ناروا لوډ شیډینګ شروع دی نو د هغې د وجې نه کاروبار حضرات چې دي هغه ډېر زیات پریشان دي، هغه بالکل مایوسه ناست دي او د هغو کار روزګار نه کېږي. نو په دې حواله سره هغو دغه مطالبه لرلې ده چې موږ د بجلی سهولیات راکړی شي چې موږ خپل کاروبار وکړو، بچو له رزق وګټو، د هغې سره سره عام کسټمر ته هم سهولیات ورکړو. که نه دا لوډ شیډینګ او دا صورتحال نو ډېر زر به خلک مایوسۍ طرف ته ځي او حالات چې دي د سوات او د پاکستان تاسو ته معلومه چې ډېر زیات خراب دي. خلک بهر طرف ته زور کوي، رجحان بهر طرف ته ډېر زیات د خلکو سیوا شوی دی. نو په دې هکله پکار ده چې کوم واکداران دي چې هغه بجلی زما مرزي زما دا ناره دوباره دې طرف ته پام وکړي، دا یقیني کړي نو بهتر به وي. د خلکو دا ستونزې مشکلات دي که په دې د بجلی د وجې نه موږ وګورو نو بیا کم مختلف نیټورکس چې دي ټیلنار، یوفون، جیز، زوم دې هم بیا بدتر حال وي. هسې پیسې بس تاوانېږي، هر طرف ته خلکو 15 څلور سیمان ساتي او هر یو ته جدا جدا پیسې اچوي. نو دا یو ډېر زیات نقصان دی او د هغې پیکیجونه هم ډېر زیات ګران دي. مشکلات دي خلکو ته پکار چې اعلی چارواکي د خپل ستونزو نه راوځي او د عوامو چې کوم ستونزې دي هغې ته پام وکړي نو بهتره به وي. زه عبدالله شیرین به یم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.